زمونږ بلډ پریشر بي پي چا ته خیږي؟ غریب ته. دا سرخوړی چاته مالداره ته ونه ښه نو د ځان نه معتبر سړي ته دا بي پي زمونږ چاته ونه ښه ده. عمر له چې خیږي دا یو غریب ته خیږي، دا یو ناداره ته د ځان نه ښکته سړي ته زمونږ بي پي. او دې ماغ مې ګوره کار نه کوي، ما مخکې ډېرې خبرې مه کوه زږي نه. دا چاته یو فوجي ته زمونږ دا یو پولیس افسر ته یو اپسي افسر ته یو داسې مټقور سړي ته هم دا ونه ښه چې په سکندونو کې راله راکوزه کړي. یو کلک کمانډر ته کلک عالم ته کلک مجاهد ته هم دا بي پي ونه ښه ده چې ستا دا بي پي څونه سکندونو کې راکوزېږي. خو مړه بچه ته یو غریب سړی یو کمزور انسان بس هغه ته د هر چا بي پي خیږي، د هر چا، خاص کر مولا ته، نیک سړي ته. ځکه هغوی ته پته چې دا نیک سړی چاته نه کارېږي. نیک سړی هغه کې برداشت ګزارئ. نو هسې بې څه بي پي، هسې بې څه غوسه. ذوالکفل علیه السلام وایي دا ماله نه راځي. او الحمدلله وایي د ورځې زما روژه او د شپې د الله عبادت کوم. سبا یې بیا اعلان وکړو، حضرت الیسع علیه السلام بیا اعلان وکړو زما نه وروستو به زما خلیفه او نایب هر هغه کسي چې هغې کې دا درې صفته وي، غصه وله نه ورځي، هسې بې څه غصه، او د ورځې روژه نیسي، او د شپې تهجد کوي، عبادت کوي د الله. دی بیا پاسېده. خدای په دغه وخت کې غریب و، د مال دنیاوي لحاظ سره ډېر کمزوری غریب و.